د دې کم دور نه چې مونږ تیریږو جدید دور دی، ترقی یافته دور دی، سماجی، معاشی، سائنسی اور علمی میدان حد کمال ته رسیدلی دی. د دې دومره ترقیاتو باوجود په اسلامی ممالکو کې او خصوصاً په اسلامی خطوں کې امن مکمل ختم دی. لکه نن نه چې 1450 سال مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت په حالاتو کې او د هغې نه لږ شانتې مخکې دور کې څنګه چې امن بالکل په مخ د ځمکه نه و، په معمولی خبرو باندې جنگونه، قتل عام. نن سبا هغه تاریخ یو ځل بیا دوباره دی، په وړو خبرو باندې قتل عام دی، د مسلمان عزت تار دی، او په دې معاشره کې چې ذلیل او رسوا دی نو مسلمان دی، چې مظلوم دی نو مسلمان دی. بیا په داسې حالاتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعثت کېدل دا یو غټ ازمایش و چې یو داسې دوران کې چې هر سړی د بل د وینې تږی دی او د جهالت په انتها باندې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې خلکو باندې محنت وکړو، نبوي تعلیمات پیش کړل، د دین اسلام په نوم سره چې کم منزل من الله کتاب دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کلمات پیش کړل، نو هغه معاشره کې داسې تبدیلی رااله چې دا هغه تبدیلی تذکره الله رب العزت په قرآن کریم کې وکړه. دا هغه خلکو نه د رضا اعلان الله په قرآن کریم کې وکړو. معلومیږي دا چې د دین اسلام دا د امن درس ورکوي، بدامنۍ درس نه ورکوي،